نن مجلس ته قرآن شریف ته قرآن شریف څه شی دی؟ د الله کلام د خدای خبر او زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر معجزه ده. د قرآن شریف د نازلېدو نه مخکې د دې مکې د خلکو د حضور پاک سره ډېره مینه وه، دومره مینه یې وه چې په لاره به ته خلکو به یې قدر کو د حضور پاک. یا الصادق الامین، حضور پاک ته به یې رښتونی وي، امانتګر به یې ورته وي، صادق الوعد به یې ورته وي، د وعدې پابند دی. دومره قدر په مکه کې د چا نه وکړم چې د حضور پاک د رکوټي والي نه خدای هغه کې یو کوالټي پیدا کړی. پیغمبر علیه السلام کې د پیغمبرۍ نه مخکې وروسته یو مضبوط انسانیت و، یو شرافت و، یو عجزي وه، یو انکسار و، یو ښکلي خوی د خلکو خوښ. خو چې کله قرآن شریف نازل شو پیغمبر مبارک فرمایي وی ما به وی چې دا جوړه هغه مکه نه ده، ما به وی جو دا مکې هغه خلک نه دی، خلک بالکل الوی شو. چا وی ساحر دی، چا وی کاهن دی، جادوګر دی، چا وی شاعر دی، چا څه روانه د خدای قرآن سره. انهم لا یکذبونک، وی دي ستا ذاتي اوس هم تکذیب نه کوي. دا تا ته چې دروغجن وایي دا د بلې وجې نه وایي، ستا د اخلاقو د وجې نه وایي، ستا د ذات ته وجې نه وایي. ولكن الذين كفروا بآيات ربهم يجحدون، روانه د قرآن سره غټ الزام یې رونو ته ولګاو، وی دا قرآن د حضور پاک خپلې خبرې دي، دا د خدای نه دي، د خدای پیغمبر کړی نه دی، دا د ځان یې خبرې جوړې کړې دي. وهو رجل افترا، د ځان یې په خدای دروغ وایي، دا د خدای خبرې نه دي، دا د خپلې خبرې دي. بس چې دی ووایي نو الله قرآن نازل کړ. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. د تاسو جوړ بیا ورته نوره مسانه کړه، فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، د لسو سورتونو په شان جوړ کړي. بیا ورته نوره مسانه کړه، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. که تاسو وایئ چې دا د خپلې خبرې دي، دیم عربي دي، تاسو عربي دیم په عربی کې جوړ کړی دی، دا ستاسو په باطل ګمان او تاسو په عربی کې جوړولی شئ. زه تاسو کې فصیحان او بلیغان شته، زه تکړه شئ. پټې صورت وګورئ، طالبان پوهېږي دا تنوین د تنکیر تقلیل دی. په ټول قرآن کې راکوټې صورت صورت کوثر دی، یا د هغې په شان جوړ تکړه شي. چیلنج چاته؟ پښتنو ته، پنجابیانو، پارسیبانانو ته نه، هغې خلکو ته چې ځان ته به په فصاحت بلاغت کې څه وی، هغې خلکو ته چیلنج. هغه قوم ته چې لبید پکې تیر شوی دی، کعب ابن زهیر پکې تیر شوی دی، امرؤ القیس پکې تیر شوی دی، چې هغې به نظم ولیکه، قصیده، شعرونه، او د بیت الله په دروازه بیا ټک وال وی داسې جوړ کړي. دنیا له به چیلنج ورکوو، ځکه بیت الله ته د دنیا خلک راځي. د طالبانو ته پتر 7 معلقات، هغه خلک چې دنیا له چیلنج ورکوي، قرآن هغې له ورکوه. که تاسو وایئ دا د پیغمبر جوړ کړی، تاسو جوړ کړی دی. خو چې کم کمالات، رموز، اسرار د فصاحت بلاغت او کم برکه کمالات په قرآن کې دی، هغسې به جوړه. هغه د حضور پاک زمانې نه ونیسه تر اوسه پورې د قرآن د رکوټي صورت برابر قرآن یې نه جوړ کړی شو، نه جوړولی شي او نه به جوړ کړي. ولې؟ وجه سره زه یو ستاسو به لکه خو عربي ده جوړ دي که نه شي جوړولی. دا د حضور پاک معجزه ده، د معجزې مثال څوک نه شي پېښ کولی. زه یو مثال تاسو له در کوم چې تاسو ورباندې پوه شئ. یو صحابي حضور پاک له دعوت کړی، یو چیرې ولا لال کړی، صحابه ځان سره بوتلل، صحابو ته هم دعوت. رسول الله مبارک صحابو ته وفرمایل وی دا هډوکي تش کړئ، غوښه ترې وخورئ، ماته یې مخې ته کښېږدئ، د هډوکي ضایع نه کړي. ونچېلې بس ټول لګیا شو او هغه هډوکي تش کړل، او د پیغمبر مبارک حکم و صحابو به په سر وچې شم منه، هغه هډوکي راوړل او حضور پاک ته یې مخکې کېښودل.
قسم دی حضور پاک پہ دا پاسا لاس راخ کا واپس تے چیلے جوڑ او سا جادو نو جادو خو اثار پی بیا ختم شي ناغا صحابی واغا چیلی مون کر دیر عمر و مون برکت لنا خرساو بودا شو نا جوڑا شو نو بیا ملکیده نو بیا ملال کر دو دلو خوالده شو یو دل غوخه حضور پاک او صحابه و خواه یو دل لستو اغوی خواه دیتا موجزه وخ داس یو کار د پیغمبر نه صادر شي یا د هغه مخکې د هغه د منشا مطابق چې د عقل او د عادت نه پورته عقل ورته نه رسېږي دې ته خلک عاجزه کوي چې د دې مثل څوک پیش نه کړي نشي کولی حضور پاک ناستو ترمذي شریف کې حدیث دی یو باندې راغی د دواړو جهانو مبارک سردار ولې د ایمان دعوت ورکوي مسلمان شي باندې سي ورته وایي ستا څه دلیل شته د پیغمبره وایي وایي څه دلیل دی وایي که د اونې د غونچک ته اشاره وکړم چې لاندې راشه او راکوشي او بیا خپل ځای ته وخېږم وبه منې بلکل وایي که دا کار دی رسول الله مبارک غونچک ته اشاره وکړه هغه څانګه اوږدېده غونچک ویخله راوباسي بیا ورته اشاره وکړه څانګه واپس لنډېده غونچک خپل ځای له ورسېد باندیسی کلمه شهادت وی خدای مسلمان دته داسې وکړه حضور پاک ته مدینه شریفه ته هجرت په سفر څلور کسان دي یو رسول الله مبارک دی یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق یو ورسره یو خادم دی عامر ابن فهیره او یو ورسره لارښودونکی لانې ورته ښوونه عبدالله ابن اریقط قافله روانه ده مکې د کافران ورپسې شاته تکل کړي او حضور پاک د خدای بچ ته نو چې مدینې ته لار لږه پاتې شو نږدې شو نو هلته یوه علاقه وه چې هغه د ام معبد په نوم مشهوره وه ام معبد یو ښځه وه سخي ښځه وه دومره سخي وه چې دنیا کې هغه وخت یاده وه ټولو خلکو به وې لکه حاتم طی چې څنګه دنیا کې یاد وه دارنګې دا یاده وه په لاره کې به څوک تلل د دې به میلمانو خو داسې میلمستیا نه ښه مضبوطه میلمستیا به یې خلکو له کوله مشره ښځه وه دا مشران اوس هم په کلي کې بعضې مشران یې ښځې وي هوښیارې وي دیندارې نو خلک یې قدر کوي ټول کلی قدر کوي او پیژني ټول کلی حضور پاک دا قافله د څلورو کسو د هغې حجرې ته ورغله هغې ورته ووایي میلمانو کوم ځای نه راغلی مکې نه چېرته ځای بس مونږ ځو چېرته په سفر ځو وایي ښه کښېنئ خاوند مې څاروي بوتلي سرنله او مازدیګر به راځي تاسو دمه شئ ډډه ولګوئ څاروي به هم دمه شي او چې کله خاوند مې راشي یو ګډ چیلې به درته حلال کړم حضور پاک وفرمایل وایي نه په مونږ تلواره ده مونږ نیساري که نخت په کور کې سي راوړه مونږ میلمانه یو چې وخورو زه به وایي اوس په کور هېڅ نشته د خوراک څه نشته خو لږ دمه شئ بس مازدیګر نږدې دی خاوند به مې راشي ګډ چیلې به درته حلال کړم د کور په دې ګوټ کې یو چیلې تړلې وه په موګین حضور پاک وایي دا چیلې راله شکم به دا مونږ له ډېره ده ښځې ورته وایي مې محمد وایي په دې کې خو پی نشته دا خو وچه ده وچه چیلې کې پی نه که تیلی زور هم ورکړي وینه به ترې راوباسې خو پی پکې نشته او بل دا ناجوړه ده که دا جوړه وه د نورو څاروو سره به دا تلې ورسره نله بیماره ده ګوره شخوند نه وایي چې څاروی ناجوړه شخوند نه وایي چې کله جوړ شي بیا دا شخوند وایي دا ګیا باندې خوله راکړئ حضور پاک ورته وفرمایل وایي ده ته د خدای نوم واله او ته کښېنه ورته وایي پکې پی نشته وچه چیلې ده څه دي پکې د هغې دا خیال و چې دوی د چیلو په دې لنګوالي او برابرانو په دې نه پوهېږي رسول الله مبارک وفرمایل وایي داسې وکړه یو جام مونږ لره مونږ یې ځان له لشو هغې جام ورکړه وایي څه لشه کښېنه زه راته دروغ خو نه ویم ځای په خپله وګوره څاڅکې پی هم پکې نشته و چې حضور پاک چیلې ته کښېناست او خپلې مبارکې ګوتې د چیلې په تو کېښودې په خدای قسم چې د هغې تی او غولان د پیو ډک شو یکدم او خپې یې مرتې کړې
چې کماله شی لشه او خوندې شروع په جوړم شوه ام معبد حیرانه ده خدای داسې جادو دی که داسې کرتب دی بیماره چیلې ده جوړه شوه شکل نه پته لګي دا یې په ګیا خوله چلی او خپې یې مرته کړې چیلې خولتې متې وایي نیسې به نه خپې یې مرته کړې دا بله معجزه او بل غلان د پیو ډکه ده حضور پاک په خپله ولشله په خپله یې مسکل ابوبکر صدیق مسکل عامر ابن فهیره مسکل عبدالله ابن هریقه مسکل ښځې مسکل او چیلې هم هقسې غلان ده ډکه ده د پیو حضور پاک ترې روان شو ښځه حیرانه ده چې خدای داسې مازدیګر ماښام یې خاوند راغی څاروي راوستل ای بو معبد راشه چیلې ته دې وګوره بجلی خو نه وی زمانه کې تیاره وه وی څه چل دی وی وګوره وی جوړه ده هغسې ګیه خوړه ټیک ټاک شوې وه او وی غلام دې ته یې وګوره ښځې دا څه چل دی وی دقسې یو هلک راغلی و دا د نمونه څلور کسان وتلل دا چل یې وکړ هغه وخت هم چیلې د پیو ډکه وه ډکه ای ښځې دا دې ولې نه ایساره لوی برکت خدای راوسته او دنه لاړ ای ښځې دا خو هغه انسان دی چې خدای ده له پیغمبري ورکړې ده دا خو د آخرې زمانې پیغمبر دی او خپل قوم مجبوره کړی دی د وطن نه یې راویستی دی یا ښځې څه ظلم دی وکړه زیاتې دی وکړه لوی برکت ته نه لا ولې دې نه ایساره شپه به یې کړې وه مونږ سره مونږ به ورله ډېره غټه مېلمستیا کړې وه وایي ما خو ډېر ورته ووایي خو نه ایساری نو بیا څه موده پس دغه خاوند دی ابو معبد او ام معبد سره د خپل خاندانه مدینې ته لاړل او د حضور په پاک په لاس یې بیعت وکړه الله مسلمانان کړل او دا ام معبد څه وایي تاسو خصایص کبرا ګورئ یا نور کتابونه د معجزاتو هغه وایي هغه چیلې مونږ کره ډېر عمر وه همیشه به یې پی ورکول همیشه کال کې به یو ځل لږ غوندې پی کم کړل یکدم به پی زیات کړل نه لنګېده او نه بلاربېده او یو شان پی به یې ورکول دې ته معجزه وایي دی څوک دې تکړه شي داسې دې وکړي که دا جادوګر کوي خو چې د خلکو نه خواشي بیا غشیني دا معجزه شوې دقسې ورونو قرآن شریف زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر معجزه ده دو قسمه معجزې دي یو هغه معجزه ده چې پیغمبر سره وه خو چې پیغمبر لاړ معجزه ولاړه حضرت موسی علیه السلام سره کونټی وه دریاب یې پي وه بحر قلزم او هغه بحر قلزم کې لارې جوړې شوې سمندر دریاب دی زه هغه ځای له په خپله تلې ما لیدلی دی هغه ځای دومره دې دغه ځای کې دا بحر قلزم راغلی نهر سویس دغلته جوړ شوی نهر سویس هغه نهر سویس باندې هم لاندې پکې ګاډې دي عجیبه عجوبه ده د دې ځای نه مردان لالک دی مردان د هغې نه هم لرې دونه د سمندر دریاب دی او دا په منځ کې لارې شي او بیا هلته کاڼې په هغه امسا باندې وو د هغې نه چینې جوړې شوې په وادي سینا کې اوس هم ما په خپله لیدلي دي هلته یې بورډ لګولی دی آبار موسی پې لیکلی او کویان اوس هم شته هغه بیا وروسته کویان شوي دي هغه چینې په یو دو کې لږې شانتې اوبه وي په نورو کې اوبه نه وي هغه امسا څوک وایي په استانبول کې د اختلاف پکې شته خو ده چې د مصر متحف ته لاړم مجیبګر کې نو هلته هم یو امسا پرته وه او لیکلي وي پې چې عصا موسی النبي علیه السلام دی ورته لیکلي شیشه کې بنده وه امسا اوس هم شته لیکن اوس پې ته دریاب نشي چولی اوس پې ته د کاڼي نه اوبه نشي رایستی موسی علیه السلام لاړ معجزه کړه عیسی علیه السلام به څه کول برګي له به یې په مخ لاس راښ کړه جوړ به شو ړوند له به یې په سترګو لاس راښ کړه جوړ به شو مړي ته به یې ویې قم باذن الله د خدای په حکم پاسه نو مړي به جمدې شو قرآن شریف کې الله فرمایي وابرئ الاکمه والابرص واحیي الموتى باذن الله خو چې عیسی علیه السلام اسمان ته وخت معجزه هم لاړه
دغه سي د حضور پاک هم ډېرې معجزې په خدای قسم صحابه سوی وي مونږ به ډوډۍ خوړه او د ډوډۍ سبحان الله به مو اورېده خو چې حضور پاک له ډېرې معجزې ورسره لاړې لیکن قرآن د رسول الله مبارک هغه معجزه ده چې د حضور پاک د تلو نه پس هم باقي پاتې ده الحمدلله دا عظیم کتاب دی د معجزې مثال څوک نشي پیش کولی اوس دا قرآن خو زما ورونو یوازې د ملا صاحب نه دی د حافظ صاحب او قاري صاحب نه دی ستاسو هم دی پیغمبر زمونږ د ټولو قرآن زمونږ د ټولو الله زمونږ د ټول نو مونږ به په شریکه کښېري د قرآن شریف خدمت کوو